په قسطونو باندې کاروبار کول جایز دی که نه؟ نو بالکل په قسطونو باندې کاروبار جایز دی، خو د یو څو شرایطو اهتمام به پکې کې چې دغه شرایط پکې وي خو جایز دی. کو دغه شرایطو کې یو شرط هم مفقود شو ختم شو نو بیا به ګورې په قسطونو کاروبار صحیح نه وي. په هغې کې اولنی شرط دا دی چې کومه معامله ته د ګاګ سره کې نو اول به دا علم وي چې بی دا معامله د نغدو ده او کو دا معامله د قرضو ده. کو د نغدو وي د نغدو احکامات جدا او کو د قرض وي د قرضو احکامات به جدا وي. اول به دا معلومه. دویم شرط دا دی چې کم سیز ته په کشتونو باندې خرڅې. مثلا ته د موبایلونو کار کې یو موبایل اغستې تا په 1,00,000 روپۍ باندې او ته چې په کشتونو باندې خرڅې په 1,20,000 روپۍ په کشتونو خرڅې. نو دویم شرط دا دی چې د دې قسطونو چې کم ماهواري ټایم دی میاشت پس چې کم قسط ادا کېږي دغه قسط په هم معلوم وي. معلوم به داسې وي چې مثلا هر میاشت په ته به 5,000 روپۍ ادا کې. دا نه به چې بس هر میاشت کې چې د څومره ادا کې کو وست څومره وشول 3,000 وشو 2,000 وشو 5,000 وشو اړونه شو نه، دا خبره بني. د عقد په وخت کې به دا شرط بالکل واضح وي چې بی دا سیز په 1,20,000 روپۍ زه تاله په کشتونو در کوم او هر میاشت په ته 5,000 روپۍ کشت ادا کې یا 10,000 روپۍ کشت په ادا کې چې څومره قسط هم پې ښودلو د اکی قیمت په بالکل معلوم وي. دریم شرط دا دی چې بی د یو قسط کې تاخیر رالو، میاش راله او د سړي کشت ادا نکړو نو د کشت د تاخیر په وجه باندې به اوس په قیمت کې اضافه به نه کې. دا به نه وی چې به یو کشت باندې شارټ شو لہذا اوس به چې دویم کشت راکې نو د اصل قیمت نه علاوه ورو بس یو 50,000 روپۍ زیاتې راکې. نو دا شرط اوس ټیک نه دی. نو د کشت د تاخیر په وجه باندې به دا اضافي حکم پې نه لګي چې بی اوس به پس اضافه راکې. په 1,20,000 مې در باندې خرڅ کړو او لہذا یو کشت لیٹ کو نو 1,25,000 په قیمت جوړیږي 1,25,000 په ماته پوره کې. دا شی اوس جایز نه دی. کو یو کشت کې تاخیر وشي نو په بله میاشت کې مثلا 10,000 روپۍ ورکا خو په اصل قیمت کې به اضافه نه راځي 1,20,000 په 1,20,000 باندې وي. څلورم شرط دا دی بعضې وخت د عقد په وخت کې دوی وایي کو مثلا دا د 12 میاشتو د کشتونو یو معامله ده کو تا په 10 میاشتو کې دا غونډې پیسې ادا کړي نو زمونږ د طرف نه به تا ته به 15,000 روپۍ معاف کېږي. نه دا خبره ټیک نه ده. پیسې به همغه وي 1,20,000 باندې چې په کم باندې شیز اغستلی شوی دی همکه به وي. اول نه به ورته دا شرط نه لګې کو بی پیسې دې په وخت باندې راکړي نو موږ به راته دومره معاف کوو، کو را دې نه کړي نو بس همدکه به وي او کو لیټ ته کړي نو بیا به در باندې اضافه کوو. دا څیزونه جایز نه دي. دا شرایط په نه لګې. ها د خپل طرف نه کو دا شرایط ته نه لګولې او هغه تعالی په وخت پیسې درکې او بیا ته په خپل د زړه په خوشحالۍ سره چې اول د عقد په وخت کې شرط نه لګولې بس ورته ووایې چې دا د ما د طرف نه بیا د دې گنجایش شته خو لیکن د عقد په وخت کې به دا قسم شرایط نه لګي. نو د دې شرایطو پابندي وي نو بیا د قسطونو کاروبار بالکل صحیح دی او که د شرایطو کې یو شرط هم مخکې وروسته کې مفقود کېږي نو بیا د قسطونو کاروبار حرامو طرف ته ځي.